نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة الانفال پارا نمبر 9 رکو نمبر 3 آیت نمبر 20 خلاصه در رکو پس داغینا لفظی ترجمه جهادی قانون نمبر 2 اطاعت د الله او د رسول د الله کوي مخ ما اړوي د الله د حکمنا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقینا وزمن د دې دا خبره قرآن او سنت اوریدل عمل نکول دا ناکار صفت ده. ترغیب ده دی ته چې قرآن او سنت واوري عمل په وکي. منافقین دا بدتر دا زنګ د سرو او جاندارو دي. جهادي دریم قانون کله چې تاسو ته د جهاد په باره کې دعوت درکړی شي نو دغه دعوت تاسو قبول کړئ. په ضمن د دې کې جهاد د دنیا او د آخرت د کامیابی ذریعہ ده. په جهاد سره عزت، سکون، اطمینان او راحت میلاویږي. په پرې خودلو د جهاد سره ذلت میلاویږي. په جهاد سره د عذاب د الله نه بچ کیږي. په جهاد سره گناهونه معاف کیږي. دغه چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر کول سره د رب العالمین د عذاب او قهر نه بچ کیږي. جهادي قانون نمبر 4 چې تاسو د خیانت نه ځان اوساتئ. خیانت کول دا گناه کبیره او حرام دي. تاسو رایات کوي د رب العالمین نعمتونه او احسانات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جهادي قانون نمبر 2 يا أيها الذين آمنوا مؤمنان أطيعوا الله تابداري اکڑی دا الله ورسوله او دا رسول دا الله فحقیقت کې دا تابداري دا الله دا ولا تولوا او مخ مأړوي تاسو عنه دا غنا وانتم تسمعون او حال داده چې تاسو اوري قرآن او سنت. ولا تکونو مکی گئی تاسو کالذین پشند هغچا قالو چوئل بے سمعنا واورید المن وهم لا يسمعون او حال داده چې دوی بن اوریدل دزړنا اوریدل نه اوریدل برابر. دین مراد یهود نصارا اور منافقین دی. ان شر الدواب بشکا بدترین پزند سرو کی پجاندارو کی عند الله پنزد الله باندې الصم البكم کانا گنگیان دی الذین هغه کسان دی لا یعقلون تعقل نلری بدوی کی طلب دا حق نو ورنه الله بدوی ته توفیق ورکړي وي د زړه نه اوریدل نو اوریدل نه اوریدل دواړه برابر. ولو علم الله او کچری معلوم وی الله تا فیهم پدوی کې خیرن سخیر طلب د حق قبل اول د حق تلاش کون کې لاسمعهم نخامخا اورولې بوي دویتا ولو اسمعهم او کچری اورولې دویتا هم سره دوی نه چې دیو طلب د حق نه کاو لتولوا وهم معرضون نخامخا دوی با مخ اڑولے او دوی ہمیشہ مخ اڑون کی دی نو اورول نا اورول برابر. جہادی قانون نمبر 3 کله تاسو ته دعوت د جهاد درکړل شي نور ټول کارونه پریک دی. یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو استجیبوا لله وللرسول حکم امنی د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم اذا دعاکم کله چې هغه را وبلی تاسو لرا لما هغه شیز طرفتا یحییکم چې ژوند کوي تاسو لرا چې جهاد دی. کله چې د الله په لار کې اوجل شي مړ شي هغه ته الله ناشنا جون او زندگی ورکړي او رب العالمین فرمایي چې تاسو ورته مړی مو وایي بلکې د مړو ګمان هم په مکوي. اغوی ته رزق هم الله ورکړي اغوی ته الله جون هم ورکړي خو پاغي تاسو نه پوهیږئ. وَاعْلَمُوا أَوْ پوهسي أَنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهِ يَحُولُ حائل کیږي پرده اچوي بین المرء وقلبه پمیند بندا او د زړه د هغه کی وانه او داچ بشکا الیه خاص طرف د هغه تبا تحشرون راجما کړل شي تاسو. الله حائل کیږي پمیند زړه یو مطلب د دې دار چې کله طلب کوونکې د حق وی د پړه کې د ګناه تقاضا پیدا شي د الله طرف ته رجوع کی د رب العالمین د حفاظت کی د ګناه نه بچ کی
او یا دا چې کله دته د رب العالمین د طرف نه حکم وشي او دا سستی کوي نو بیا د دنه هغه توفیق هم واخیستل شي. واتقوا ويريږئ تاسو په جهاد سره یا په امر بالمعروف نهي عن المنکر سره فتنتن د فتنې نه د عذاب نه د مصیبت نه لا تصيبن الذين چنبرسیږي هغه کسانو ته ظلمو چې ظلم کړي دي منکم تاسو نه خاصه یوازي کله تاسو امر بالمعروف نهي عن المنکر پرېږ دی جهاد پرېږ دی د الله د طرف نه عذاب راشي بیا په ټولو راځي. واعلموا پوه شيئا ان الله بشکا الله شدید العقاب سخت عذاب ورکون کې دی. ذکر د نعمتونو دی چې رایات کې د الله نعمتونه په شکر سره. واذکروا رایات کړئ هغه وخت اذ انتم قلیلون کله چې وای تاسو لږ مستضعفون او کمزوري کړی شوي وای لږ هم وای کمزوري هم وای فی الارض پس مکه کې او مکه کې او دریم تخافون یریدلی بتاسو ان یتخطفکم الناس چې وبا تختوی تاسو لرا خلق یرو دهشت همو نو رب العالمین سو وکړه فآواکم پس زید رکړو تاسو ته مرکزی ترکو تاسو ته په صورت د مدینه وَأَيَّدَكُمْ او کلکی کړی تاسو بنصره په مدد خپل سره. رب العالمین ستاسو رعب او یره د ټولو په زړونو کې واچوله په مختلف طریقو سره ستاسو نصرت او مدد وک. ورزقکم او رزق درکړو تاسو ته من الطیبات د پاکو شیزونو نه لعلکم تشکرون دی د پاره چې تاسو شکر وباسئ. غنیمتونه ستاسو د پاره حلال شو کوم چې مخکې حرام او پر رزق کې درته رب العالمین برکت واچاو. څلورم جهادي قانون یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تخونوا الله والرسول مکوی خیانت د الله سره او د رسول الله سره ځکه خیانت د ګناه ده. وتخونوا اماناتکم او خیانت مکوی د امانتونو خپل سره وانتم تعلمون او حال دا دی چې تاسو پوهیږئ چې هر قسم خیانت د حرام دی کاغه په حقوق الله کې او په حقوق العباد کې وي. خیانت تاسو د څه د پاره کوي د اولاد د پاره د اهل عیال د پاره. نو واعلموا پوه شيئا انما اموالکم بشک مالون استاسو واولادکم اولاد تاسو فتنه یو ازمیخ دی امتحان دی نو د دوی د وجنا خپل اخرت مخربوي. وان الله او بشک الله عنده ده غسر اجر عظیم اجر دې ډیر لوی.